بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل نوم یې عبدالله ابن عثمان 574 عیسوي کې په مکه مکرمه کې پیدا شو. د پلار نوم یې عثمان و او د مور نوم یې سلما وه او دواړو اسلام قبول کړی و. د اسلام قبلول نه مخکې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم و عبدالکعبه او د دې یو لقب عتیق هم و. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته صدیق لقب څنګه میلاو شو؟ کله چې نبی علیہ السلام د معراج واقعه بیان کړه خلکو ته او هغه بیا خلکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بیان کړه، د ټول نه مخکې د هغې تصدیق ابوبکر رضی الله عنه کړی و. د دې وجې نه نبي علیه السلام هغه ته صدیق لقب ورکړو. د مکې مکرمې یو مالداره تاجر و او د کپړې کاروبار به یې کولو او دغه رنګې ډېر زیات غلامان یې هم آزاد کړي وو چې په هغې کې یو غلام بلال حبشي رضی الله عنه هم و. د نبی علیہ السلام سره یې 3 ورځې او 3 شپې په غار ثور کې قیام کړی و. د دې وجې نه هغه ته یار غار هم ویلی کېږي، یار غار. او د نبی علیہ السلام خوږه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها د هغې لور وه او د نبی علیہ السلام سره په نکاح کې وه. د نبی علیہ السلام سره یې په ټولو غزواتو کې شرکت کړی و او په غزوه تبوک کې د خپل کور ټول سامان پیش کړی د نبی علیہ السلام په خدمت کې. نبی علیہ السلام د هغې په باره کې فرمایلي وو چې په دې دنیا کې چې زما سره چا هم څه احسان کړی د هغې بدله ما ورکړې ده، خو د ابوبکر رضی الله عنه د احسان بدله به الله تعالی په آخرت کې ورکوي. دا عظیم انسان دا چې کله خلیفه جوړ شو د مسلمانانو اولی خلیفه و ده، نو خپل ځان دپاره د یو عام سړي په شان وظیفه مقرر کړی. که یو عام انسان ته چې څومره وظیفه میلاویږي هغومره هغه ځان دپاره مقرر کړه او خپل تجارت یې پرېښودو. دا عظیم انسان، دا عظیم خلیفه په 13 هجري کې وفات شوی و. د 63 کالو په عمر کې او 2.25 سال خلافت یې کړی و. 2.25 سال مطلب دا دی چې 2 کاله او تقریبا 9 میاشتې د خلافت کړی و. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ژوند نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ ته هم پکار دی که موږ مالدار یو نو موږ ته پکار دی چې موږ خپل مال د الله رضا لپاره خرج کړو. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.